دوستانو زه په دعوی سره ویم چې په کومو کورونو کې پیشوګانې نه وي نو زما د دې ویډیو نه پس به تاسو هم پیشوګان ساتل شروع کړئ چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشوګانو متعلق یو ډیر پراسراره معلومات لرلو چې د هغې متعلق به موږ په دې ویډیو کې خبرې کوو. دوستانو تاسو د دې مخلوق په طرز عمل باندې چېرې داسې سوچ کړی دی چې په پیشوګانو کې بلا مهارت وي او دا ډېرې زیاتې هوښیار هم وي. د دې داسې یو خفیه راز شته چې تاسو د دې نه خبر شئ نو حیران به پاتې شئ چې کوم مخلوق څلېرویشت ګنټې د موږ یو خوا بل خوا موجود دی او موږ ته د رازونو پته نشته. په دې ویډیو کې موږ د پیشوګانو متعلق ډېر نامعلومه رازونه پیدا کوو او دا معلومات به هم کوو چې پیشوګانې د حضرت بابا آدم علیه السلام پسې سمدستي ولې پیدا شوې. که تاسو چېرې دا معلومات حاصلول غواړئ نو راځئ چې ویډیو کې په مخ کې لاړ شو. د یو راز په معلومات باندې په پیشوګانو کې یو ډېر زبردست طاقت دی چې هغه طاقت په نورو ځناورو کې نشي موندلی. د پیشوګانو متعلق هغه خبرې چې د نن نه 1400 کاله مخکې حضور صلی الله علیه و وسلم فرمایلي دي. د نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم څو خبرې داسې دلچسپ دي چې ساینسدانانو د هغې متعلق معلومات حاصل کړي دي او نن یې ساینس درست ثابتوي. د حضرت بابا آدم علیه السلام نه پس الله تعالی دو زناور پیدا کړ چې یو مار او بل پیشو چې د مار په بدله کې په پیشو کې الله تعالی یو څو خصوصیات ایښي دي چې د دې په ذریعه انسانان د دې نه لاتعداده فایدې حاصلوي. د ساینس په مطابق یوه پیشو کور کې ساتل د هغې یوه فایده دا ده چې پیشوګانې انساني ټچ یعنی انسان پورې جنګېدل ډېر خوښوي چې په دې حالات کې الله تعالی د پیشوګانو سره د ډپریشن مرض ختموي چې انسان هم دا مزه ډېره محسوسوي. د دې پیشوګانو په ویښتو کې یو خاص قسم له بیکټیریا پیدا کیږي چې دا د انسان په بدن کې د ډپریشن د کمیدو ډېر غټ کار ورکوي. د پیشوګانو متعلق د ټولو نه حیرت انګیز خبره به موږ مخکې ویډیو کې چیړو. د دې نه مخکې موږ د دې خبرې پته لګول غواړو چې حضور اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د پیشوګانو متعلق څه فرمایلي چې په ټولو تاریخي کتابونو کې د یوې پیشو ذکر راځي چې هغې ته موعظه وایي چې دا موعظه پیشو د حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم په ټولو ځناورو کې د خوښې پیشو وه. یوه ورځ حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم د خپل لشکر سره په لاره روانو چې ناګهانه د دې نظر په یو پیشو باندې ولګېدو چې حضور صلی الله علیه و وسلم کله دا پیشو ولیده نو د لارې رخ یې بدل کړو ولې چې دا پیشو بلار به وه. نو حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم وویل چې هسې نه دې پیشو ته زموږ د لاسه څه تکلیف میلو شي او د هغې پیشو دپاره یو صحابي په ډیپټۍ ولګولو چې ته به د دې پیشو زیر نگراني کې ولې چې دغه پیشو بلار به وه. چې حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم د خپلې دورې نه واپس را روانو نو د ټولو مخکې همغه پیشو له ورغلو او ځان سره یې نږدې کا او کور ته یې راوسته. یوه ورځ حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم د سارې مانځه ته راپاڅېدو او د مانځه په تیاری کې شروع شو او کله چې د مانځه ته راغلو او ویې کته نو د مانځه په جانماز باندې پیشو اوده وه. حضور صلی الله علیه و وسلم کینچي راواغشته او هغه ځای یې د جانماز نه کټ کو په کوم ځای چې پیشو ملاسته وه ولې چې حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم دا نه غوښتل چې دې پیشو ته څه تکلیف میلو شي یا یې په خوب کې ضرر راشي. چې په نورو اسلامي کتابونو کې د پیشوګانو ذکر نه دی راغلی خو د دې موعظه پیشو ذکر په یو کتاب کې راغلی دی. په پیشوګانو باندې ظلم کول یا پیشوګانې مړې کول د دې نه حضور اکرم صلی الله علیه و وسلم منع کړی ده. د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه فرمان دی چې یوه ورځ حضور صلی الله علیه و وسلم یو پیشو ولیده چې د دیوال خواته ولاړه وه. نبی اکرم صلی الله علیه و وسلم هغه پیشو راوچته کړه او ځان ته یې رانږدې کړه. چې ابو هریره رضی الله تعالی عنه د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې دا تا ولې داسې وکړه چې یوه ښځه الله تعالی د پیشو د لاسه بخلې ده ولې چې هغې تږې پیشو له اوبه ورکړې وې. سیدنا حضرت عبدالله بن عمر فرمایلی دي چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یوې ښځې ته د پیشو د لاسه عذاب شوی و
ولی چې هغه ښځې یوه پیشو په پنجره کې ګیره کا او نه به یې ولا روټۍ ورکوله نه اوبه. هغه پیشو به خپله ګزاره په مچانو او په کیړلو باندې کوله، خو په هغه سخت مرګ باندې همغه پیشو مړه شوه چې الله تعالی هغه ښځې له د هغې پیشو د وجې ډېر سخت عذاب ورکړو چې په دې وجه دا ښځه جهنم ته لاړه. یو حدیث بل ثابت دی چې یوې ښځې حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ لا روټه روړه. حضرت عائشہ بیبي په دغه ټیم کې مانځه باندې مشغوله وه. هغه ښځې روټه سیټ ته کېښوه، یوه پیشو راغله چې دغه ترکاری یې جوټه کړه. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنہ د هغه ځای نه روټۍ خوراک شروع کو چې کوم ځای پیشو خوراک کړی و، او وی فرمایل چې بلا شبه د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې پیشو یو پاک زناور دی، دا مردار نه دی، بل دا پتاسو باندې د تګ راتګ والا سیز دی. او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې د پیشو خوله پاکه ده. بل ځکه فرمایي چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د پیشو په جوټه شوی اوبو باندې او داس چردام کړی دي چې دا به اکثر لتا سلیدلی وی چې پیشو ځان خو صفا سوتره ساتي، او که تاسو لیدلی وي نو پیشو اکثر لدان په صفا اوبو هم لون کړي وي. په دغه وجه په پیشوګانو کې بیماری ډېرې زیاتې کمې وي. په اسلام کې د پیشوګانو ډېر زیات اهمیت بیان شوی دی. صرف په اسلام کې نه چې پخوا به په مصر کې د پیشوګانو ډېر قدر هم کېدو، او د پیشوګانو مرګ به دومره بد ګڼلی شو چې د انسانانو د مرګ نه به په زیاته سزا ورکړې دی شوه. ولی چې پخوا د مصر د قوم دا عقیده وه چې یوه پیشو د انسان نه زیاته رتبه لري. دغه شان به چې کله هم پیشو هم مړه شوه نو هغه به یې هم د فرعونانو غوندې الوت کولې. په اسلام کې په ټولو ځناورو سره ښه سلوک باندې زور ورکړی شوی دی، خو په دې کې د پیشو اهمیت ځکه زیات دی چې په پیشو کې الله تعالی پټ یو خاص طاقت ایښی دی. یو بل ځای کې فرمایي چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غون بدن کې د دردونو سخت تکلیف شروع شوی و. داسې دردونه پې شروع شوي چې په صحیح طریقه ته مانځه ته هم نشو ودرېدي، مانځه کې ته هم ډېر تکلیف و. چې په دې طریقه یو ورځ حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د پیشو یو بچی د نورو ځناورو نه بچ کړو. چې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د پیشو بچی لا ما سره و چې په یو څو ورځو کې زما هغه دردونه ختم شو. چې یوه ورځ دغه د پیشو بچی پسې خپله مور راغله او دا بچی ځان سره بوتلو. چې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د هغې نه پس بیا ماته د دردونو هغه تکلیف هیڅکله محسوس نشو، او وی فرمایل چې الله تعالی ستا د دردونو دپاره یو پیشو راولېږله. دوستانو کم خلک چې پیشوګان ساتي نو هغې ته به د دې خبرې زیات معلومات وي چې د شپې پیشوګانې کله اودي وي نو دوی په خوب کې یو ډېر زبردست آواز وباسي. د ماهرین مطابق دا آواز د 20 نه واله تر د 140 پورې د هارت آواز موجود وي، چې د دې آواز د فریکینسي د انساني صحت دپاره د شفا یو خاصیت ګڼلی شي. نن چې په ټکنالوژي پسې کم خلک ګرځي دې خلکو ته د پیشو متعلق هیڅ معلومات نشته، چې پخواني قوم د پیشوګانو د حیثیت نه ښه برابر واقف و، چې په دې وجه به هغوی پیشوګانې د ځان نه لرې نه ساتلې. په فرانس کې د یو تحقیق مطابق چې د پیشوګانو دا اوازونه د انسان د بدن نه تکاوت لرکوي، چې هغوی پکې دا تحقیق هم کړی دی چې په بدن کې زخم وي نو د پیشو سره خوا کې اوسېدو په وجه او هغه زخم سټ کېږي. د پیشوګانو د دې هوا د فریکینسۍ نه د هارت اټیک خطره کموي. پیشو یو فالتو ځناور دی چې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم د دې باره کې فرمایي چې دا خود پلید سیز نه دی بلکې کور کې د چکرو د لګولو والا دی. د دې اقوال مطابق حضور صلی الله علیه وسلم به د پیشوګانو سره ډېره نرم مزاجي کوله او د نرم مزاجي بیان هم ورکړی دی او فرمایلی دي که چېرې یو پیشو تاسو ته نقصان درکوي زهریله وي نو تاسو هغه پیشو راونیسئ او چېرته په بل خوشي شار ځای کې یې پرېږدئ، خو دا هېڅکله مه دردوئ، مه یې مړه کوئ. په دې طریقه به هغه خپله ټکانه بدله کړي او د پیشو د مرګ هېڅکله اجازت نشته، نه ورته د سزا ورکولو اجازت دی. دوستانو امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو په ذریعه د پیشوګانو په اهمیت پوه شوئ. که تاسو نورې داسې قسم له ویډیوګانې کتل غواړئ نو زما تعمیر الاسلام چینل سبسکرایب کړئ،
ویډیو لایک کې. ملاویږو به ان شاء الله په یو بل نوې انټرېسټینګ ویډیو کې. تر هغه ټیمه پورې د خپل ځان زیات خیال ساتئ او ما هم دواګانو کې یاد ساتئ. الله حافظ.